اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفتح ہاں سورۃ فتح مدنی سورت تے ویش آیاتونه دي او څلور پکې رکوګانې دي. طالب علمانو دا یاد لرو په دغه فتح کې دلته د فتح نه مراد ځنې علما فرمایي چې فتح مکه او ځنې علما فرمایي چې د دې نه مراد صلح حدیبیه او صحیح قول دا دی. صلح حدیبیه په شپږم کال د هجرت باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په ذوالقعده کې د عمرې د کولو اراده ولرله او وی لرله داسې چې خوب یې ولیدو چې سره د صحابه کرامو نبی علیہ السلام حرم شریف ته ننوتلی. نبی علیہ السلام چې راویښ شو صحابه ورته وی چې د عمرې تیاری کو ځکه چې ویګا ما خوب ولیدو چې مونږ ټول تلي یو په امن کې حرم شریف لا نو راځئ عمره به وکړو بیا به راتلو. 1400 صحابه کرام تیار شو. په دا کې ځینې منافقانو ته وویل شول خو هغوی تیار نه شول. هغوی په دې ګمان کې وو چې یاره مسلمانان بس چې لاړ شي مشکل او چې واپس راشي ځکه چې بدر او احد غوندې جنګونه شوي دي او دوی اوس همغې علاقې له بیا ورځي. 1400 صحابه کرام په یو روایت کې 1500 کسان دا برابر شول او د حدیبی په مقام باندې دوی له خبر راغی چې تاسو که مخکې راغلو نو موږ به تاسو سره جنګ کوو. کافرانو یو 80 کسان او یا اتیا کسان راولګل د دې دپاره چې د مؤمنانو خبر واخلي او حمله پې وکړي. خو هغه صحابه کرام ماشاءالله ډېر زیات وو. 80 وړه کسان یې روغ راونیول او رای وستل او قیدیان یې کړل د حدیبی په دې علاقه کې. حدیبیه دا د مکې معظمې سره نږدې ده چې لږه حصه یې په حرم کې راځي او نوره حصه چې دا د حرم نه بهر ده. نو حدود حرم کې چې راځي بیا لنډ ځای دی مکې سره ځکه چې په بس کې کینی او 20 منټه مزل وکړي نو د حرم حدود به بیا تیر شي. نو خصوصي داسې حدود دي. دا الله پاک شان ته ګوره چې کله دا 80 کسانې په صلح باندې بیرته پرېښول او د مکې د کافرو طرف نه خلک راغلل نو دغې نه د صلح سټارټ شروع شو. مکې د کافرو طرف نه ځینې مشران راغلل او هغوی وویل چې مونږ صلح کوو. نو نبی علیہ السلام عمر فاروق صاحب راوغوښتو چې لاړ شه او صلح وکړه. اچھا نبی علیہ السلام ته تخپته و چې دا مکې کافران منظر ډېر بد لګېږم نو که د ما یې مني عثمان غني صاحب ولګه ځکه چې هغه هلته ډېر ښه تعلقات دي تجارتي او ډېر سرمایداره سړی دی او ډېر ښه تعلقات دي نو دته څوک څه نشي ویلی. چې ښځه ډېره ښه شوه. عثمان غني صاحب چې ولګلو مکې مشرانو سره ناست دی څنګه موږ وګوره صرف عمرې له راغلي وو. عجب دا کې هغه ورته وایي چې اینا کعبه اوسګاره پرته و پورته شه طواف وکړئ ته خو هم ته نه یې منې کړی دا هم ته منې کړی. چې ما د په ذات طرف قسم چې په دې مکه کې خو زه یو کالم پاتې شم زه به د نبي علیه السلام مبارک نه بغیر طوافونه او عمرې ونه کړم که یو کالم پاتې شم. نبی علیہ السلام ته اطلاع ملاو شو چې عثمان غنی سے به شهید کو.
صحابه کرامو ته چې څنګه چل دی ټول صحابه فرمایي چې بس مونږ تیار یو بیعت شروع شو د بیرې د ونې لاندې یا ځینې روایتو کې کیکر ونه راځي دا بیعت وشو بیعت په څه وشو چې مونږ مطلب چې خپل ځانونه قربانول نه ایسارو نو دغه کې نبی علیہ السلام مبارک ته پته وا او که پته نه وای نو عثمان غنی صاحب له بیعت کی عثمان غنی صاحب موجود نه چې فرمایل چې دا لاس د عثمان غنی صاحب دی دا ما دا څه بیعت خو ځنې خبرې الله تبارک وتعالی د ځنې حکمتونو په بنیاد باندې کوي کنه دغه بیعت نه دا معلومیږي چې نبی علیہ السلام مبارک د عثمان غنی صاحب د دغه خبر نه بے خبره نه نا خبرت نہیں بلکہ خبردار دیتے خو بنا بر ہر تقدیر کافر و طرف نے شرائط لیکل شول او آغا شرائط کی او شردا چکا مکی مسلمان لاړو مدینه لا نو آغا مسلمان به تاسو موږ ته بیرته واپس کوو او کله تاسو نه څوک راغی نو موږ به نه واپس کوو یو دویم شرط دا و چې را روان کال براتو او عمره به کو سک کال نشي کېدی او دریم شرط دا و چې راڅو بر روان کال خو درې شپې به تیرو بیا بیرته درو او څلورم شرط پکې دا ولیکل شو چې دا صلح به لس کال وي غرض دا چې دا صلح وشو نبی علیہ السلام مبارک په دغه موقع باندې اویا او خان حلال کړل په حدیبیه کې کڅو کوی چې لکه عمره کې خو خان والا لیدل نشته قربانی 14 خو په حج تمتع کې دو او په حج قران کې دو حج افراد کې خو سره شته نه نو دا خو حج نه بلکې حج سره فرض شوی نه جواب د دې دای چې نبی علیہ السلام مبارک نفلی تور باندې قربانی ځان سره بولې نو اویا او خان بیا په دامو کا باندې حلال کړ د امام صاحب مذهب دا دی چې کلم یو سړی یو حاجی حصار کړی شو د حج نه یا د عمرې نه او کوم ساروي ځان سره بولی وي هغه به حرم شریف کې حلالوي او د حلالې نه پس په خپل سر کلوي یا به په کینچه باندې وړوکی کوي نبی علیہ السلام په عمره کې سر وړوکی کړی او په حج په موقع باندې کل کړی خو ځینې نورې موقع مختلف شته چې پاغي کې د مبارک سر مبارک کل کړي غرض دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک سره د صحابه کرامو را واپس شو ائمه ثلاثه فرمایي چې کلم یو سړی د حج یا د عمرې نه ایثار کړی شي او د قربانی بولی وي په موږ ځای کې دی حلال لکه نبی علیہ السلام په حدیبیه کې حلال کړل او یا خان نو مونږ امام سے ورته چې حدیبیه چې دو دا نیمه په لګه څنډه په حرم کې راځي او نور بهر نبی علیہ السلام حرم کې دا حلاله کړي نو چې په حرم کې راغی بس ایشوا نو دا دلایل دي مونږ هغه نو په دغه طریقې سره الله تبارک وتعالى دې ته څه ویلا فتح ویلا دا فتح شو په حقیقت کې ځکه چې صلح وشوله دغه شر نه په امن کې شول نور به مطلب چې اوسګو را روان کا الله په امن او په خیر سلا باندې عمره وشو او ور بل کال فتح مکه وشو ځکه شپږم کال د هجرت نو را روان کال باندې عمره وشو او بل کال بیا فتح وشو بسم الله الرحمن الرحیم انا بشک منغا فتحنا فتح درک لکستا فتحا مبینا خکار فتح لیغفر لك الله د دې د پاره چې او بخي الله تعالی ته ما هغه گناهونه تقدمه چې مخکې وي من ذنبک د استاد ګنانا وما او هغه تاخر چې رستوي ويتم نعمته او د دې د پاره چې پوره کې نعمت په علیک پتا باندې ويهديك اولار او خيستا صراط مستقيما غلارا چله نبی علیہ السلام گناه کړي و چې الله ورته فرمایي چې تاسو مو گناه معاف کړه دا دلایل ډیر زیات تیر شول خو شاه احمد رضا خان بریلوی رحمه الله چکله یو هندو درې څلور آیاتونه د قران پاک غره جمع کړل چې پاغي کې د نبی علیہ السلام د ګناه ذکر ده او ورته ویل شاه احمد رضا خان صاحب ته چې تاسو یې چې موږ نبی ګناه نشي کړای
حالانکه قرآن پاک په دې گواه دی چې تاسو نبی ګناه کړی. نو شاه احمد رضا خان صاحب ډېر جوابونه ورکړي، خو یو جواب یې دا ورکړی چې ذنب دا ګناه ته نشي ویلی، لکه ګناه ته ویلی هم شي او نه هم شي ویلی. په هر ځای کې د ذنب نه مراد ګناه اخیستل دا نه دی پکار. څله اچھا ځکه چې ذنب چې دی دا معصیت ته یي، څه شي ته یي؟ معصیت ته. او په ایمان وایي چې په قرآن پاک کې شته نه چې وعصا آدم ربه فغوا، معصیت وکړو آدم د خپل رب فغوا، نو دې مطلب چې مقصد کې پاتې راغی. صحیح شو کنه؟ نو هم لیدل دلته معصیت نسبت چاته شو؟ آدم علیه السلام. او سره دې نه چې همدغه آدم علیه السلام په حق الله فرمایي چې ونسیا ولم نجد له عزما. نو هم لیدل چې په هیره باندې کوم شی وشي ګناه نه نو چې ګناه نو معصیت ورته استعمال شو. معصیت او ذنب یو شی دی، نو په هر ځای کې ذنب او معصیت ګناه ته نه یي. یو دلیل دا ورکړی، ډېر ښه دلیل ورکړی. دویم دلیل دا ورکړی چې ګوره لکه څرنګې د یو شخصیت درجه اوچته وي، امر بیا هغه وړو کې غلطي ډېره لویه وي. صحیح شو که نه؟ نو په دغې طریقې سره علما یایي چې حسنات الابرار سیئات المقربین، د نیکانو خلکو هغه نیکې هغه د ډېرو نیکانو خلکو په نسبت باندې هم ګناهونه دي. نو غرض دا چې نبی علیہ السلام مبارک نه هغه ترک اولا شوی دی، ترک اولا شوی دی چې ګناه نه و، خو بیا هم چونکې د نبی علیہ السلام درجه اوچته و ترک اولا ته شوی دی، نو الله پاک ورته ذنب وویل. درېمه توجیه الله تعالی په قرآن پاک کې فرمایي وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، که د الله نعمتونه شمار کو نیشو شمارلی. خنو د الله د نعمتونو کما حقه شکریا هیڅوک هم نشي ادا کړی، هیڅ هم نه ادا کړی، ځکه چې انسان په قدرت کې دم راغلی نشته. نو لہذا کما حقه هغه شکر نه ادا شوی، نو په دا وجه باندې هغې ته ذنب ویلی شو. او یو توجیه پکې دام نو چې الله تعالی ورته فرمایي چې د دې دپاره چې زه تا ته وبخم هغه ګناهونه تقدمه چې مخکې د وحي نه دي او هغه ګناهونه چې رستو د وحي نه دي. نو په ایمان ویا چې ګناه او نیکي دا خو په وحي معلومیږي که نه؟ ښه نو د وحي نه مخکې ګناه او نیکي څنګه معلومه شوه؟ معلومیږي دا چې دلته د ذنب نه مراد ګناه نه ده. دغه تحقیق نه بعد مونږ تاسو له دا عقیده او ایمان جوړېدل پکار دي چې پیغمبران مبارکان د صغیره او د کبیره ګناهونو نه، د نبوت نه مخکې او د نبوت نه پس دا د دې نه محفوظ دي، او الله تبارک وتعالی دوی له دا عصمت ورکړی دی، ښه حفاظت ورکړی دی. ځینې علماو د صغیره او قبل النبوت قول کړی دی، خو چندان ټیک نه دی هغه، ځکه چې د نبي نه ګناه وشي نو بیا خو پوه شه چې یاره بل به داسې څوک وي چې هغه نه به ونه شي. نو غرض دا چې انبیاء کرام باندې ډېر لوی هغه کار روان دی، او دا د الله پاک د دین ډېر لوی محافظین دي، او چې دوی په دې حفاظت کې اتقامه وشي نو بیا خو خبره خرابه شو. وینصرک الله، او امداد وکړي الله تعالی دستا نصرا عزیزا، امداد داسې امداد چې غالب وي. هو الذی، دا الله تعالی هغه ذات انزل السکینه چې نازل کړو سکینت اطمینان فی قلوب المؤمنین، پزنو د مؤمنانو کې لیزدادو ایمانا، د دې لپاره چې زیات کی الله تعالی د دوی ایمان، ها لیزدادو ایمانا، د دې لپاره چې دوی زیات کی ایمان مع ایمانهم سره د ایمانونو خپلو. ولله خاص الله تعالی لپاره جنود السماوات والارض، هغه لښکر د اسمانونو او د ځمکو دی. وکان الله علیما حکیما، او دی الله تعالی ډېر پوهه او ډېر د حکمت والا. لیدخل المؤمنین، د دې دپاره چې داخل کې الله تعالی مؤمنان والمؤمنات او مؤمنان ښځې جنات باغونو ته تجري چې روان وي من تحت الانهار لاندې هغې نه نهرونه خالدین فیها همیشه به په دې نهرونو کې ویکفر او لرې به کړي عنهم د دوی نه سیئاتهم هغه ګناهونه د دوی. وکان ذلک عند الله فوزا عظیما،
او دا د الله تعالی په نسبت باندې ډیره لویه کامیابی ده. ويعذب المنافقین او عذاب ورکړي الله تعالی منافقانو سړیو ته، والمنافقات او منافقانو ښځو ته، والمشرکین او مشرکانو سړیو ته، والمشرکات او مشرکانو ښځو ته، الظانین چې ګمان کوونکي بالله په الله تعالی باندې ظن السوء بد ګمانونه، علیهم په دوی باندې دائره السوء هغه گردش د زمانه بد دی، وغضب الله علیهم او غضب د الله تعالی وي په دوی باندې، ولعنهم او لعنت بوای په دوی باندې الله تعالی، واعد او تیار کړی دی لهم د دوی لپاره جهنم وساءت مصيرا او ډیر بد ځای د ورتګ دی. نو منافقانو بداویل چې نبی علیہ السلام څه خواهش لري، چاہے د مکی کافرانو سره صلح وشو کو نه زو بد شم. نو عبد الله ابن ابي ابن سلول چې ویل اجه چله د روم او د فارس هغه کافرانو ته نه معلوم کدوې سره صلح وکړه نو خو په حمله کی نو الله د آیاتونه نازل کړ. ها ولله خاص الله تعالی لپاره جنود السماوات هغه لخر د اسمان نو دی ول ارض او د زمکو، وکان الله او دی الله تعالی عزیزا ډیر غالب حکیم خوند حکمت والا. ان بشک مونږه ارسلنا کله گله ته شاهدن شاهد گواه کوونکی گواہی کوونکی گواہی د امت په اعمالو باندې گواہی ځکه چې الله تبارک وتعالى دې لیدلې، و مبشرا او زیر ورکوونکی و نذیرا او يرونکی لتؤمنوا بالله د دې لپاره چې تاسو ایمان راوړو اے مؤمنانو په الله تعالی ورسوله او پر رسول د الله تعالی باندې، وتعذروه وتوقروه او تاسو عزت وکړئ د رسول علیہ السلام، وتوقروه او تاسو توقیر وکړئ د نبی علیہ السلام مبارک. تقریبا یو معنی جوړیږي وتعذروه وتوقروه، هو ضمیر چاته راځي نبی علیہ السلام ته. اوس جمله بدل شو وتسبحوه او تاسو تسبیح بیان کړئ د الله تعالی بکرتا و اصیلا سبا او بیگا. ان الذين بشک هغه کسان یبایعونک چې دوی بیعت کوي د تا سره، انما بشک یبایعون الله دوی بیعت کوي د الله تعالی سره، ید الله لاست الله تعالی فوق ایدیهم د دوی د لاسونو بر دی. فمن نکسب سغتو کو چې مات کی فانما ينقص على نفسه بشک ماتواله دوا دی وکړو په خپل ځان باندې، ومن اوفا او هغه څوک چې پورا والے او کی بما په هغه عهد چې وعده کړی دا علیه الله پاغي خبره باندې د الله تعالی سره، فسيؤتيه اجرا عظیما زرد چور بکی الله تعالی دوی ته لوی اجر. دا دی یو ونه لاندې بیعت شوی، هغه ونه د بیری وا یا د کیکر وا. نو هغه صحابي فرمایي چې مونږ چې بیا روان کړل راغلو هغه ونه بیا مونږ نه لیدا قدرتی تر باندې بس مونږ دا هغه شوی را شو. دغه کی ځنې روایت پیش کیږي چې عمر فاروق صاحب دا حکم کړو چې دا ونه کټ کو، او خصوصا هغه خلک چې هغه د تبرکات نه منکر دي دا حدیث بار بار پیش کړي چې عمر فاروق صاحب هغه ونه کټ کړه چا سینه چې عبادت شروع شي. حالانکه هغه صحابه فرمایي چې مونږ چې راغلو کال لا عمره لا هغه ونه مونږ ډیر وکتا خو مونږ نه مطلب چې هغه هیراو. نو ډیر داسې مفسرین شته چې د عمر فاروق صاحب دغه قول نه منکر دي چې هغه دا حکم جاری کړی چې تاسو دا ونه کټ کو. باقي مفسرینو کې علامه بغوی صاحب، جریر طبری صاحب، کشف البیان والا مودودین دغه خبره خلاف دی. معارف القرآن کی مفتی محمد شفیع صاحب، روح البیان کی مولانا اسماعیل حقی، روح المانی علامہ علوسی رحمہ اللہ، علامہ ابن کثیر او علامہ خازن دوی یې چې نام موږ دغه خبر نه منکر. عمر فاروق صاحب داسې نه دی ویلي چې تاسو هغه ونه کټ کو، بلکې هغه ونه خود به خود باندې غیب شوا او چاته پته ونه لګیدا. ها ذهن لبم یو خبر راځي چې دا علیه الله څنګه راغی، ارزه کې علیه راځي دلته علیه الله راغی، دا علیه په ځای علیه څنګه راغی. نو تاسو به وایو چې په دې کې د نحوی قانون مات شوی، په دې کې وایو کنه په دې کې د نحوی قانون مات شوی.
په دې کې د نحوي قانون مات شو او که خیال وکړې مخکې د وعدې د ماتوالي ذکر راغلی د وعدې د وعدې ماتوالی خلاف څه شی دی تاسو نه پوښتنه کوم وعدې پورهوالی د وعدې د ماتوالی الټ څه شی دی وعدې پورهوالی نو فمن نکسا هغه څوک چې ماته کړي دا وعده هغه بیعت یې مات کړو چې نبی علیه السلام سره یې کړی چې موږ به د خپل ځان قربانو ټیک شو دلته د وعدې د ماتوالي ذکر راغی مخکې ورپسې د پورهوالي چې دا خلاف دی د وعدې د ماتوالي ټیک شو که نه صحیح ده که نه فمن نکسا نو دلته دغه خبرې ذکر وشو چې وعدې د ماتوالي ذکر راغی دلته د نحوې د قانون د ماتوالي ذکر راغی تفسیر روح المعانی لیکلی دلته د نحوې د قانون د ماتوالي ذکر راغی نو په دا وجه باندې ومن اوفا بما عاهد علیه الله دا الټ شو د چا د فمن نکسا نو لکه څرنګې چې دا الټ شو د فمن نکسا نو دارنګې علیه الټ چې د علیه شو ذهن هم پې ورسېدو که نه تاسو دا ګوره ډېره ښه فایده یې کوي دا په غونډ قرآن پاک کې داسې چپنی شي علیه الله دلته د نحوي قانون مات شو ځکه چې مخکې د وعدې د ماتوالي ذکر او بیا د هغې الټ ذکر راغلی ومن اوفا نو دلته مطلب چې د هغې د نحوي قانون الټ راغلی سیقول لك المخلفون زر دی چې وبهیې ستا ته هغه ناس خلک من الاعراب د اعراب نه یا بانډچیان چې په غزوه تبوک کې پاتې وو او یا څوک یا هغه خلک چې په دغې موقع باندې مطلب چې وروسته پاتې شول شغلتنا مونږه مشغوله کړي اموالنا مالونو زمونږه و اهلنا او کور خلکو زمونږه فاستغفر لنا بخنه وغواړه زمونږ دپاره یقولن دوی وایي بألسنتهم په خپلو ژبو باندې ما هغه خبرې لیس فی قلوبهم چې دوی په زړونو کې نشته دی قل ورته وفرمایي نبي صلی الله علیه وسلم فمن یملک څوک دی چې مالک شي لکم تاسو دپاره من الله د الله تعالی د عذاب نه شیئا د څه شي ان اراده بکم ضرا که چېرته اراده وکړي په تاسو باندې الله تعالی د ضرر او اراده بكم نفعا یا اراده وکړي الله تعالی په تاسو د فائدې بل کان الله بلکې دی الله تعالی بما په هغه څه باندې تعمل تاسو کوئ خبیره خبردار بل ظننتم بلکې تاسو ګمان کوئ ان لن ينقلب الرسول چې را واپس به نشي نبي علیه السلام والمؤمنین او مؤمنان الی اهلهم خپل کور خلکو ته ابدا تر تله وزینا او ښایسته کړی شوي دي ذلک دا کار فی قلوبکم دی تاسو په زړونو کې وظننتم ظن السوء او تاسو ګمان کوئ په الله تعالی باندې بد ګمان وکنتم او یی تاسو قوما بورا داسې قوم چې هلاکېدونکی دی ومن لم یؤمن او هغه څوک چې یقین ونه کړي ایمان راوړي په الله تعالی باندې ورسوله او په رسول الله تعالی باندې فإنا بشک مونږه اعتدنا تیار کړی دی للکافرین د کافرو دپاره سعیرا لمبې وهونکی اور ولله خاص الله تعالی دپاره ملک السماوات والارض بادشاهي د اسمانونو او د ځمکو د یغفر لمن یشاء بخنه کوي هغې چاته چې اراده یې وشي ویعذب من یشاء او عذاب ورکوي هغې چاته چې اراده یې وشي وکان الله غفور رحیم او د الله تعالی ډېر بخونکی ډېر رحم کوونکی سیقول المخلفون زر دی چې وایي به هغه رستو پاتې شوي اذا انطلقتم الى مغانم نو چې کله نبی علیه السلام واپس راغی د حدیبیې د صلح نه بعد شپږم کال د هجرت دا تاریخ یادوو نو په اوم کال باندې حکم وشو چې تاسو لاړ شو اے نبی علیه السلام او خیبر فتح کو نو نبی علیه السلام مبارک لاړو خیبر لا هغه خیبري فتح کو نو منافقانو چې وکتل چې خیبر خو لږ آسان به فتح شي او مؤمنانو تعداد پې ډېر دی او راځئ چې ورسره لاړ شو ځکه چې ډېر زیات غنیمتونه دي هلته خو دومره ډېر څه دي چې سم ډېر څه دي باغونه دي او کلاګانې دي او اوښان دي او کچران دي او یو شی دی او بل شی دی نو الله تعالی ورته وفرمایي چې نه نه بس ما یې بوځه ځان سره چې د غویړو زیړو خبره شي نو دوی پکې اول نامه لیکلي او چې هغه خبره په ګرمه ځمکه باندې په خېده کې خودو خبره شي نو بیا رستو کېږي نه زر دی چې وایي به تا ته هغه ناس خلک اذا انطلقتم کله چې تاسو لاړ شئ الی مغانمه هغه غنیمتونو د خیبر ته لتأخذوها د دې دپاره چې تاسو واخلئ هغه څه ضرونا نتبعکم مونږه پرېږدئ چې مونږه تابعداري وکړو د تاسو
یریدون اراده لري دوی ان یبدلوا کلام الله چې دوی بدل کی کلام د الله تعالی ځکه چې الله ویلیو چې خیبر کې چې تمرا مال د هغه به مته چې مؤمنانو ته ملاويږي نو دغه خلکو څه وکړو دغه خلکو وی چې نه مونږم څو نو الله پاکه دا ما کلام بدلی خو نشي بدلاله قول ورته فرمای نبی صلی الله علیه وسلم لن تتبعوا تاسو هرگز تابعداري مکوئ نازمونګه کذالکم دارنګ قال الله فرمای الله تعالی من قبل مخکې د دینه فسيقولون نظر دې چې دوی بوای بل تحسدوننا بلکې تاسو حسد کوئ زمونږ سره بل کانوا بلکې و دوی لا يفقهون الا قليلا دوی نه پويږي مگر لږ تر پويږي قول ورته فرمای نبی صلی الله علیه وسلم للمخلفین اغه کسانو ته چرست پاتې کیدونکو من الاعراب د باندې چاننا ستدعو نظر دې چې تاسو بر او غختل شي الی قوم انداس قوم ته اول باس چاغه د طاقت والا قوم نه رستم جنگونه استاغله او بیا غختل کیږي بیا تکړه شو کنه او چې خیبر خبر راغله نو تاسو تکړه یو نو عمر فاروق سے فارسیانو سره جنگ کړو ابو بکر صدیق سے مسیلمه کذاب سره دا رستو په خپل دور کې او جنگ هونین چې دا چا سره شو د ثقيف او د حوازن قبیلو سره نو مخکې مطلب چې داسې قومونه روان دي چې هغه ډېر طاقتور دي نو کې به حمله وتاړو ښه اولو بأس شدید خاوندان دي د جنگ سخت خاوندان دي د جنگ سخت تو قاتلونهم تاسو جنگ کوي د دوی سره او یسلمون یا دوی تسلیمیږي فین تطیعوا کچرته دوی اطاعت کی کچرته دوی خبرو مانی د تاسو یؤتکم الله وربکی تاسو الله تعالی اجرا حسنا خ اجر وان تتولوا کچرته تاسو مخواړوي کما تولیتم لګ څنګه تاسو مخ اړولې من قبل مخید دینا يعذبكم عذاب دې کی تاسو الله تعالی عذابا الیما دردناک عذاب لیس علی الامان نشتا پړاند باندې حرجن څتنګي ړون سړی د جهاد لمدرومی ولا علی الاعرج او نه په ګډي او په شیلی باندې شتا حرجن څ ګنا څتنګي پینشتا څ ګنا پینشتا جهاد لمدرومی کاغه شیل دی او کاغه ړون دی ولا علی المریض او نه په بیمار باندې حرجن څتنګي شتا مدد درمی جهاد لا ومن يطع الله او هغه څوک چې اطاعت کوي د الله تعالی ورسوله او رسول د الله تعالی يدخله داخل بکی الله تعالی دغه کس جنات داس جنتونو تا تجری چروان بوي من تحت الانهار لاندې داغینا نهرنا ومن يتولى هغه څوک چې مخواړوي يعذبه عذاب ورکی الله تعالی دتا عذابا الیما دردناک عذاب لقد خامخ په تحقیق سره رضی الله راضی دی الله تعالی عن المؤمنین د مؤمناننا داغه صحابهونه اس باغ وخت کې یبایعونک چې بیعت وکړو د تا سره تحت شجره لاندې د ونینا لاندې بیعت شو وختي ذکر وشو عثمان غنی صاحب د ورژنې اطلاع راغله صحابه او ته نبی علیہ السلام د صحابهونو څخه واغستو بیعت دا خپل خیلا صحابه کرامو په خلاص د نبی علیہ السلام مبارک کې ورکړو او ورته فرمایي چې دام در سره وعده چې موږ به مطلب چې هغه خبره تاسو د حکم تابعداریو کا جنگ وی او کامن وی موږ تاسو سره ها داونه څه شي وا د بیرغه یا د کیکرغه فعلم ما فی قلوبهم ها نو په دې الله تعالی ما پاغه څه باندې فی قلوبهم چې دوی په زړونو کې دا خبره فانزل السکینه نو نازل کړ الله تعالی اطمینان علیهم په دوی باندې واصابهم او ورکړه دوی ته الله تعالی فتحا قریبا نجدی فتحا ومغانم کثیره او ډیر غنیمتنا یاخذونها چې دوی اخیستل اغا وکان الله ودین الله تعالی عزیزا حکیما ډیر غالب او ډیر د حکمت والا وعدکم الله وعده کړی د تاسو سره الله تعالی مغانم کثیره د ډیرو غنیمتونو تاخذونا چې تاسو به اخل اغا فعجل لكم هذه بس تن کړل الله تعالی د تاسو د پاره دا وکفا او بند کړل ايدي الناس اغه لا سن د خلقو عنکم د تاسو نا جبل التنعیم لراغلل اتیا کسان ګور سوار
او په مؤمنانو باندې څه کړه حمله کړه ځکه صحابه خو ناس دي په دې هغه کې چیرته حدیبیه کې 1400 کسان دي 1500 کسان نو اتیا کس کافران راغلل چې پاسونو سوارو او په دوی حمله کړه نبی رسول الله صحابه ورو لګلی شي ژوندۍ راوستل ټول ها ولتكون او د دې لپاره چې شي آیت للمؤمنین اغه نخکا د مؤمنانو د لپاره اغه د صلح عمل چې اغه تر شروع شو ويهديكم او لارو خي تاسو الله تعالی صراطا مستقيما برابر لارا واخرى او بلدل ولم تقدروا جتاسو قدرت نو بیا متعالها په اغه باندې چاغه د مکه کافرانو قد احاط الله بها فتحقیق سرا احاطه وکړه الله تعالی بها په هغه باندې او په وتم کال باندې فتح کړه سویم کال وتم کال باندې فتح کړه وکان الله او د الله تعالی علی کل شیء قدیر په هر یو چیز باندې خ قدرت لرونکی نو الله تعالی فرمایي چې ګوره په دغه ټیم کې خیر چې جنگ نه شو ځکه چې ځنې مؤمنانو چې هغه هجرت نه وکړي په مکه معظمه کې صحابه کرام خو راغله مدینه منورې له عمرې لغتي او عمره خو پاغه کېږي په کعبه کې ابله خبره او چې نبی رسول الله فرمایي چې مسجد قباء کې 2 رکعات عمره قدر ثواب لري او مسجد قباء په مدینه منوره کې ګنټه مزل پیدل سړیو کې بالکل ورسي د مدینه منورې د جمعات نو نبی رسول الله هم پیدل تلو غرض دا چې الله تعالی فرمایي چې خیر چې جنگ نه کړي ځکه چې په دغه جنگ کې دلته ډېر مؤمنان دي چې هغه هجرت نه کړي او په ځړ کې دي مؤمنان نو تاسو به هغه وی شلی وای تاسو به هغه وی شلی نو کله کله کېږي په خطایا کې مؤمنم کله کله د مسلمان د لاس ولګي چله حضرت یمان صاحب نو یو غزوه کې چې په ورغه شول حذیفه سے پیچھے ماما پلان مده بس چې ورغه شهید شو مؤمنانو د لاسو نقشه خطایا کې نو کله کله کېږي ځکه چې په جنگ کې خو بیا دا اندازه نه لګيږي خو چې په یو علاقه باندې د کافرو تسلطي وس خلک یې چر دا غونډه علاقه کافران نو په مکه کې ځنې خلک داسې او چاغوي مؤمنانو او ایمان مطلب چې سپټو ته سرګند خو هجرت نه شو کړای بس ولو قاتلا کوم الذين كفروا کچرته جنگ کړي تاسو سره هغه کسانو چې کفر کړي دي لولوا الادبار خامخ پتا کی سره لولوا الادبار خامخ دوی به اړولې وي الادبار شاګانی ثم لا يجدون وليا بیا به دوی بیا نموزي او دوست ولا نصيرا او نه امدادي او مددگار سنت الله دا طریقه د الله تعالی التي هغه قد خلت من قبل چې په تحقیق سره مخکې تیر شوی دا ولن تجد او هرگز به بیان مزیل سنت الله تبديلا هغه طریقو د الله تعالی د پاره څه تبدیلی وهو الذي او د الله تعالی هغه ذات کف ايديهم چې بند کړل الله سنت د دوی عنکم د تاسو نه و ايديكم او لا سنت د تاسو عنهم د دوی نه به بطن مکه تا پاغه ګډه د مکه کې هغه ګډه د مکه کې چې بنو تنعیم ورته ویل شي من بعد رستو د دینا ان ازفرکم علیهم چې غالب شوي تاسو په هغه باندې کامیاب شوي تاسو په هغه باندې وکان الله بما تعملون بصیرا او د الله تعالی په هغه څه چې تاسو یې کوي بصیرا خلیدون کوي هم الذين كفروا دوی هغه کسان دي چې کفر کړي دي وسدوکم او من کړي یو تاسو عن المسجد الحرام د مسجد حرامنا والهديا معكوفا او هدي چې دا تړلې شوی معكوفا یعنی محبوسا
نه هدي پری نه تاسو پری. او بیا چې کله تاسو دا هدي ولګله نو تاسو هدي خو حلال کړی. په حدیبیه کې هدي چې دا حلال کړ. نو دا دمره ظالمان خلک چې نه هدیه پری دي او نه تاسو پری. چیرته؟ بیت الله شریف. دا هغه د حدیبیه واقع ذکر ده. ان یبلغا چورسیږي دا هدیه محله اغا زید حلالتا. د امام سے مذهب دا دی چې کله یو سړی د حج نه یا د عمرې نه حصار شي او هغه ساروی را روان کړی وي د حرم شریف د پاره، نو خپله به حصار شي او هغه نورو خلکو ته بیا والا کې دا ورسو. څومره ټیم کې به ورسېږو؟ یاره ماخوستان لسو بجو نه بس په 11 بجې خیر دی سر کال او د دغې عمرې او د دغې حج به تکاله قضایي راوړي. په عمره کې قربانۍ نشته، خو چې ته وایې چې نه مړه زه دلته صدقه ورکړم هغه ځای کې ثواب ډېر دی. ډېر داسې حاجیانو دا شته مالداره خلک چې زکاتونه هېرته ورکوي، ځکه چې هلته یوه نیکي په 1 لاک باندې. خو نه کور دی آباد دی، داسې فقرا چې توبې وباسه، داسې فقرا ناست دي په دې حرم شریف کې، داسې قطارونه لګېدلي. هغه خبره چې دی هوټلو ته ما دغه ځای هم درنه پاک نشو. خو زه ښه دی بس هغه خبره په چا باندې قربانۍ اوښتي او په چا باندې څه شی، نو به دغه فطرانو نظرانو ته ناست دي وروره. خو خیر کاروبار ته جوړېدل نه دي پکار. ځینې خلک دي غریب وي خو هغه خبره چې سوال کی او کاروبار ته جوړ کی بیا، نو کاروبار ته جوړول نه پکارو. نور یې فقرا هر ځای کې شته. ها ولولا رجال کچرته نه وای سړی مؤمنون مؤمنان و نساء او زنانا مؤمنات مؤمنان لم تعلمهم تاسو به دوی نوې پیژندلی ان تطؤهم چې تاسو جنگ کړی وای د دې خلکو سره. نو مکه کې چونکې هغه ضعیفان مو چې هغوی هجرت نه کړی، نو که تاسو په دې حدیبیه کې صلح نه وای کړی لیکلو صلح، نو تاسو به په مکې خلکو باندې حمله کړی وای او په هغې کې به تاسو مؤمنان هم ویشلي وای او نه به مو یې پېژندلی. فتصيبكم منهم معرة بغیر علم، رسیدلی به تاسو ته د دوی نه معرة تکلیف بغیر علم بغیر د علم نه. لیدخل الله د دې دپاره چې داخل کې الله تعالی مؤمنان چې دا جنگ ونشو فی رحمتي په خپل رحمت کې من هغه څوک یشاء او چې اراده وشي. یا دویم دا چې دا جنگ چې ونشو ډېر خلک بیا مسلمانان هم شو. ها لو تزیلوا کچرته دوی جدا شي لعذبنا الذين كفروا نخامخا من با عذاب ورکو هغه کسانو ته چې کفر کړي دي منهم د دوی نه عذابا الیما دردناک عذاب. اس باغ وخت کې جعل الذين چې وګرځولو هغه کسانو کفرو چې کفر کړي فی قلوبهم په خپل زړونو کې الحمیت اغا غیرت او اغا زد حمیت الجاهلیه اغا زد جاهلیت غیرت جاهلیت. کافرانو بویل چې موږ په نبی علیہ السلام باندې څنګه ایمان راوړو سره د دینا چې موږ ته دغه کعبه مشریمه والا دو، موږ دغه کعبه معظمه د حاجیانو خدمتونه کو او موږ دغه کعبه معظمه د ډیر وخت نه خدمتونه کو. نیو کس راغی چې هغه نه چرته سبق ویلی او نه څه شی هغه خبره نبوت دعوه یې وکړه، نو موږ څرنګه کلمه ویل یا دا چې موږ مشرانو به د بوتانو عبادت کړو خو موږ څرنګه دا عبادت اوس پرېږدو. نو دا غیرت په دوه قسمه ده، یو جاهلیت والا غیرت ده یو اسلامی غیرت ده. نو دوی به هغه د جاهلیت غیرت چې هغه کولو، نو جاهلیت غیرت چې دا نه پکار. اسلام کې چې څه ښودل شوي مونږ ته د دغه نه غټ غیرت نشته.
ځکه چې نبی علیہ السلام فرمایي چې الله تعالی د ټولو نه ډیر غیرتی ذات دی. نو اسلام د چا دین دی؟ د الله تعالی دین دی کنه. خو په اسلام کې ټول نه ډیر غیرت شو. نو زهریان مغو خلکو ته چې په نڅ خبره باندې خزي ولي او یې چې غیرت، نو اسلامی قانون مطابق زنانه ولا بیا ټیک. اسلامی قانون مطابق چې څلور شاهدان په تیر شي گواهان په دې خبره باندې چې دغه مطلب څه وکړه، زنا وکړه. ها فانزل الله بس نازل کړ الله تعالی سکینت او خپل اطمینان علی رسولی په خپل رسول مبارک باندې، وعلى المؤمنین او په مؤمنانو باندې، والزمهم کلمۃ التقوى او لازم کړ الله تعالی په دوی باندې هغه فیصله التقوى د جنگ د ساتلو چې په حدیبیه کې صلح وشو او جنگ ونشو. الله په دوی باندې هغه فیصله د جنگ د نه کولو لازم کړه. یو ترجمه. دویمه او لازم کړه الله تعالی په دوی باندې هغه کلمات طیبات چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. وکانو او دوی احق بها ډیر حقدار په دې سره، واهلها او اهل د دې، وکان الله او دین الله تعالی بكل شیء علیما پاریوشی باندې خپوها. لقد صدق الله خامخ په تحقیق سره رښتیا کړی و الله تعالی رسول او د خپل رسول مبارک سره الرؤیا هغه خوب بالحق په حق باندې. وختیم تفصیل وکړو. هغه خوب بالحق په حق باندې نبی علیہ السلام خوب ولیدو. وختیم ذکر وکړو کنه چې سره د صحابه کرامو حرم شریف لن وتلې وی او خپ امن او امان کې طوافونه ودا کی. نو صحابه ته یو فرمایل چې کلا د مبارک راویښ شو یا پومدا ورځ باندې یا څورې پس چې دا څه خوب مولیدو معلومیږي دا چې راځي چې عمره وو. د الله تعالی د طرف نه دا وضاحت وشو چې قابل لا شو ته ته نشي ویل. دا کال نو بل کال شو. هو کبه دا کال نو ایتلی بل کال بم بیا نو وای. هغه دا کال د دې لپاره د روان کال لپاره یو سبب جوړ شو، یو ذریعہ جوړه شو. څنګه خوبو؟ لتدخلن خامخ پتاکید سره تاسو به داخلي گئی المسجد الحرام هغه جمعه چې ډیر د حرمت والا دی ان شاء الله کچرتا اراده شوی د الله تعالی امینین په امن کې محلقین کلون کی به رؤوسکم خپل سرون لرا ومقصرین او یا به وړون کی خپل سرون لرا پکم چه باندې زکه چې یا سر کلول او یا اختان وړول خو کلول چې دا بهتر دی. نو هغه یو ملګری مې عمره وکړه، دویم نیت چې وکړو احرام وتړلو، نو ماته چې دا خو وختن ست څه وکړو. نو ما ورته مجدا سي کارو که صرف بس هغه اصل خبره شوی کنه خامخا صرف چې هغه بلیډ په راخ کړی شي نو بس په دغه طریقه باندې. اوس یو سړی هغه بالکل وختن ست نه ته به چې حاج و نشو. زنانو اختان به څنګه کلول شي؟ هغه لپاره کلول نشته او کنه زنه چې هغه یو سړی غوندي واقعیت جوړ نه شي چې دا پیر سړی خدا سے کاری لګا مونږه دی ایو کما کل زوی هغه ول سرکل کړو چې چله مونږه دی خو نو زنانو د پاره د لاس دغه یو پور دا غوتو دا یو پور نه دا بند دمر نو دمر اختان کټېدل چې دا بس ټیک خو کلیدل ډیر زیات بهتر دی. ایمونږ استاد محترم عبد العظیم صاحب رحمت الله علیه بکله چې عمرې لتنو وخته به ډیر غاټ کړل مې بیچاره عمرې لتم او زړه مدار چې دا اختان مو څومره ډیر وی چې دا کل کړی شي
ځکه دا بیا چې په تله میزان کې تللی کېږي. لا تخافون تاسو مه یریږئ فعلما بس علم درکړو الله تعالی ما د هغې خبرو لم تعلمو چې تاسو پې نه پوهېدو فجعل بس وی ګرځولو الله تعالی من دون ذلك علاوه د دینا فتحا قریبا یو بل فتحه چې هغه فتحه د خیبر و. په شپږم کال باندې صلح حدیبیه راغله، په اووم کال باندې فتحه د خیبر راغله، او په اتم کال باندې فتحه د مکې راغله، او بیا ورپسې حنین و مختلف جنګونه دا وشول. دومره مالونه راغلل چې هغه یو صحابي له نبي علیه السلام 100 اوښان ورکړل په مال غنیمت کې، بل نه 100 ورکړل، بل له 50. دومره مال حال راغی. نبی علیه السلام فرمایي د ما رزق چې دا په توره کې پروت دی، چې توره استعمال کم او غنیمتونه راغونډ کړم، په دې کې ما رزق پروت دی. او سبای تاسو دا ویل چې یاره کافرو قیدیانو سره به شي کو، نو کافرو قیدیانو سره چې په جنگ کې کوم د لاس باندې دی راغله هغه تا ته اختیار دی، او مسلمانانو مشر ته اختیار دی چې کله مسلمانانو په بدله کې ورکوي. مثال په تور کافرو سره مسلمانان قیدیان دي، مسلمانانو سره کافر قیدیان لاس لراغله، نو په بدله کې سره خلاص هم ټیکو، پیسې ته اخلو هم ټیکو، او کا عمداسې پریو د دې لپاره چې احسان سره وکړو نو هم ټیکو، او کا غلامانو داتې جوړوم نو څه خبره نشته. هو الذي دا الله تعالی هغه ذات ارسل رسوله چې راوی لېږلو خپل رسول جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بالهدى د هدایت سره و دین الحق او د حق دین سره لیظهره د دې دپاره چې ښکاره کی او ظاهر کی دغه نبی علیہ السلام مبارک علی الدین کله په ټولو دینونو باندې. کوم شی چې ظاهر شي نو هغه غالب شي. ها په اوبو کې شربت واچوه نو هغه پې غالب شي، غالب ځکه شو چې ظاهر شو. ته به دا فیصله څنګه کې چې دا پې ډېر دی او دا کم شو، ته به دا فیصله الته کې چې کله شربت ظهور ډېر وشي نو کوم شی چې ظاهر شي هغه غالب شي. هر ځای کې نه، خو ځینې ځینې موقعو کې. نو دلته الله پاک فرمایي مونږ نبی علیہ السلام ولګلو په هدایت باندې او په دین حق سره د دې دپاره چې ظاهر شي، یعنی د دې دپاره چې غالب شي دا نبی علیہ السلام علی الدین کله په ټول دین باندې. وکفا بالله شهیدا او کافی دی الله تعالی شهیدا گواه. واقعي چې نبی علیہ السلام مبارک راتګ هم د دغې دپاره شوی، خو چونکې د مسلمانانو د اختلافاتو د وجې نه، د مسلمانانو خپل منځ کې د جنګونو د وجې نه، د مسلمانانو د خپل منځ کې د حالاتو د ګډوډ کېدو د وجې نه مسلمانان دغه حال راغلل چې کافر خو یې اسې مسلمانان نه کړل، چې خپل مسلمانان یې کافر کړل. ورنه د نبی علیہ السلام بعثت د دې لپاره شوی چې د نبی علیہ السلام دا دین په ټولو دینونو باندې غالب شي، یعنی په دنیا کې مسلمانان ډیر شي. یو ترجمه دا جوړی کی چې مسلمانانو خپل منځ کې د اختلافاتو او د بدنیتو او د کفر او د شرک د ټاپو د وجې نه دا معامله مطلب چې مسلمانانو د وجې نه خراب شو. ځکه چې مسلمانان 1000 هجری پورې ډیر په ترقۍ روان، مختلف ملکونه قبضه کوا، څه شی کا څه شی کا. خو چې کله 1000 هجری نه بعد کیسه شروع شوه، لکه اوس 1437 روانه، نو په دا کې مسلمانانو تنزل شروع شو. ځکه چې د مسلمانانو بادشاهانو خپل خواهشاتو ته بندي واله، خپل عیش پرستی خپل کړه، هغه خبره چې د مرګ نه وډار شول او د نورو خلکو په دباو کې راغله، نو حالت دا شو چې ډېر لاندې په تنزل په طرف روان دي.
په دنیا کې اوسم که تاسو تناسب د انسانانو وګورو نو کافران ډیر دي د مسلمانانو په غونډه دنیا کې کافرانو آبادی ډیره زیاته او د مسلمانانو او زیاتیږي ورځ په ورځ باندې دویمه ترجمه دا و چې بالکل د نبی علیہ السلام دین چې دا غالب دی په تورات کې هغه خبره نشتا په انجیل کې هغه خبره نشتا هندوانو سره هغه خبره نشتا سیکانو سره هغه دلایل نشتا کمیونستو سره هغه دلایل نشتا نورو کافرانو سره هغه دلایل او هغه مطلب چې حجتونه او براهین نشتا کوم براهین او حجتونه او دلایل چې مسلمانانو سره دا څومره غټ دلیل دی چې وکافرو چیلنج درته تاسو د قران شریف غوندي یو کتاب جوړ کړو دا چیلنج کافرو نه مات کړي ځکه چې الله ورته ویلي دي چې وان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره سره به تاسو دا کار ونه نو غرض دا چې د اسلام حقانیت وسم غالب دی خو چاته چې د الله پاک د هدایت اراده شوی وي هغه ته به هدایت ملو شي څوک کوم داسي بس پاتې دي الہ العالمین کامل ایمان سره د دغه دنیا نه رخصتی نصیب کړي آمین محمد رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی محمد د الله رسول دی محمد په غوند قران پاک کې څلور ځای راغلی سورۃ آل عمران کی په سورۃ احزاب کی سورۃ آل عمران کې څنګه راغلی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم په سورۃ احزاب کې ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبیین او په سورۃ فتح کې خدا شو محمد رسول الله والذین آمنوا معه اشداء علی الكفار رحماء بینهم او په سورۃ محمد کې نزل علی محمد صلی الله علیه وسلم په غون قران پاک کې دا څلور ځای کې لفظ محمد راغلی یا محمد یا رسول الله ټول وایي چې صلی الله علیه وسلم یا محمد التویل جایز دی چې کله د محمد په نامه باندې تاغه صفتی معنی مراد دی ځکه چې محمد هغه شخصیت چې بار بار ستایل کیږي نو د محمد لفظ دوی معنی دي علمی او صفتی علمی دا چې دا نوم او اسم مبارک دی د دوی مبارک او صفتی دا چې دا الذي يحمد حمدا بعد حمد که صفتی معنی واخلي چې پوتش تاسو له پوتش که صفتی معنی واخلي نو بالکل جایز او که عالمی معنی اخلي نو لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون مخکې روان دي حجرات کې الله تعالی فرمایي چې تاسو خپل منځ کې بلنه جاری ساتو خو نبی علیہ السلام ته خپل منځ کې د بلنې غوندي आवाज نه کوي لکه مونږه چوپ لانکه راشه دیلی داسې بنه چې محمد داسې کارو کرنا دا بنه صلی الله علیه وسلم ځکه چې ځنې عربیان براغلل مخکې ذکر روان دی او د وزری او د کمرې نه بهر یعنی د انګړه نه بهر به आवाजونه کړل چې یا محمد اخرج الینا یا محمد اخرج الینا مونږ لراوزا اب یا آرام تیمو ځکه چې غرو ولا کسان بس هغه خپل هغه پارچا باندې کې نووي ته خامخا غوي لګه سختو سره ډیر بلد دي نو الله تعالی بیا آیات نازل کوي تاسو دا وازونه ما نو وسم حکم ځای کې چې تاسو لیکو چې یا الله نو یا محمد مالکو یا رسول الله لیکو
صلی الله علیه و وسلم. او که یا محمد باندې تا هغه صفتی معنی مراد وي نو بیا ټیک وو، خو عالمی معنی چې مراد وي نو دا بیا بیا د بیا کې راځي. محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی. تفسیر روح البیان کې مولانا اسماعیل حقی رحمت الله علیه لیکلی چې تاسو وګورو په غون قرآن پاک کې آدم علیہ السلام، یا زکریا، یا یحیی، یا عیسی، په مختلفو نمونو د انبیاء کرام باندې الله تبارک وتعالى څه کړي ندا کړي، आवाज ورته کړي په خپل نامه. نو تفسیر روح البیان ولا لیکلی دي اسماعیل حقی رحمت الله علیه چې تاسو وګورو د نبی علیہ السلام شان ته چې په غون قرآن پاک کې الله ورته یا محمد نه دی ویلي، څه ویلي دي؟ یا ایها النبی، یا ایها الرسول، یا ایها المزمل، یاسین. په دغه الفاظو باندې الله تبارک وتعالى دته आवाज کړي. اچھا دا دلیل دی په دې خبره چې د نبی علیہ السلام درجه د ټول نه ډېره اوچته او په الله تعالی باندې ډېر ګران دی. په الله تعالی ډېر ګران دی ځکه چې خپل نامه باندې ورته आवाज نه کی. الله پاکیم ګوره دمره خیال ساتي. دغه نه دا نه ثابت دي چې ته چیرې الله نه موچات کړو، دا غلطه خبره وو. ایمون مقصد یو وی بیانې کی بیا بل څه، مونږ هغه حقیقت بیانو چې ګوره داسې شوی دي او ته بیا ورته خپل ذهن نه خبرې پکې ورواچې چې وګوره دا کوم یو عالم ویلی چې نبی علیہ السلام هغه خبره چې مخلوق نه دی، الله خو خالق دی، خو تمام جهانونو مالک دی او رازق دی، ورڅ د سره دی، خو په مخلوق کې خو د درجه معنا کنه. په مخلوق کې د نبی علیہ السلام درجه پړومبي نمبر باندې. نو په دغه طریقې سره بیا مولانا اسماعیل حقی رحمت الله علیه ډېر خو وضاحت کی. اچھا په قرآن پاک کې ګوره محمد ټکشتا چې دام الله تعالی ذکر کړی دی، نو دغه څه مطلب؟ اچھا आवाज ورته نه کړی چې یا محمد، خو چې کوم ځکه د محمد د ټکی ضرورت وو، لکه اوس الله تعالی ویلی وای چې یاره نبی علیہ السلام د الله رسول دی، نو خلکو به دا کوم نبی وخی. یای په احزاب کې ویل چې ما کان محمد په ځای ویل چې ما کان نبی، نو بیا به خلکو کې یو قسم له تردد راتلو چې دا کوم نبی وخی. نو مولانا اسماعیل حقی سے فرمائی تفسیر روح البیان کی چې په قرآن پاک کې چې څلور ځای کې محمد راغلی دی، دا د دې لپاره چې خلکو په ذهن کې شک را نشي. نو الله تعالی د مبارک د نبوت او د مبارک دا ذکر د دغه لپاره کړی چې خلکو ته د مبارک وضاحت معلومي چې د یادای بل نه یادای. ځکه چې اوس دلته فرمایي چې محمد رسول الله، خجدای اصول وي چې نبی رسول الله، نو ما او تاسو ویل چې دا کوم نبی وخی، خو چې وی چې نه محمد رسول الله، نو بس صلی الله علیه وسلم. زمونږ تاسو کلمت او عبادت د قرآن پاک نه ثابت ده. لا اله الا الله شتا ډېر ځای کې شتا، محمد رسول الله سره دا محمد رسول الله، محمد الله تعالی رسول دی. والذین او هغه کسان معه چې د سره دی، اشداء علی الکفار ډېر سختی په کافرو باندې. عمر فاروق صاحب د کافرانو نه بسر اوړاوالو، رحماء بینهم په خپل منځ کې سره ډېر مهربان دي. عثمان غنی صاحب بیری رومه وقف نکړو مسلمانانو ته، تراهم تبوینی دوی رکعان د رکوع په حالت کې، سجدن د سجدې په حالت کې، یبتغون فضلا من الله دوی لټوي فضل د الله تعالی د طرف نه، ورضوان او رضامندي. سیماهم اغه نخ کې د دوی فی وجوههم من اثر السجود، په مخونو د دوی کې اغه اثرات د سجدې. صحابه کرامو ته چګوري په مخو کې اثرات د سجدو ښکاري. اثرات د سجدې نه مراد څه دی؟ په دا کې مفسرینو خبرې کړې دي. محدثینو ابن ماجه حدیث دی 1333، نبی علیہ السلام فرمائی چې مومن مسلمان یعنی صحابه کرام د شپې عبادتونه کی
او سبای چې راپورته شي نو د مخ ډېر ښکلی نو الله تعالی چې دغه صحابه او صفت دا دی چې سبای کې به مخونه ډېر ښه ښکاري ځکه چې شپه به تېره کړې د الله په عبادت باندې نو د نخکو د اثراتو د سجود نه مراد تور داغونه نه دي چې وایي چې تور داغونه دي نه نه د مخ هغه حسن دی هغه ښکلا ده او یو هغه پکې دا دی چې د دوی اخلاق په ښایسته وي دا عبدالله ابن عباس د دغه هغه کوي په ټنډه باندې د داغونو مونږ خلاف نه یو خو هسې سوچ وړي یو چې دا داغونه ټیکو چې ځینې خلکو به چمړې کمزوري وي د ټنډې هغه خو داسې ډېره ښه نه ښکاره کېږي یاره ځکه چې دنیا بزرګان لګیا دي عبادات کی چې تهجد هم هغه خبره د فرض مونځ غوندې کی تی نه دي قضا شوي نه په ټنډه دانه راوخته او نه داغ راوخته او چاوی چې دا شنې لختې ګرموي او دا داغونه وایي خو چاویلو پسې مونږ نه درمو ځکه چې چاویلو ماویل په خپل کار کی خو لکه دا وي چې په سوچ کې یو چې دا داغ کوم ځای نه راغی دا الله په عبادت باندې خو رڼا راځي په مخ کې دا تورواله د کوم ځای نه راغی نو په دا باندې چا سره جګړې یا غنی په کار خو سوچ وړي ورته امید ده کېدای شي خدای پاک دا خبره راښکاره کړي چې ها یو روایت پکې دام دی چې په ورځ د قیامت باندې به مخونه پړه کېږي دا دغه سجدو علامت دی د دغه صحابه کرام ځینې روایتو کې دا راځي چې د هغه ټنډه بې خړه وي ځکه چې سجدې بې لګالي خړوالی به یې د خاورې ده او یو روایت پکې دا دی چې نه شپه به یې تېره کړې وي د الله په عبادت باندې او سبعی کې به مطلب چې سترګې هم سرې وي د خوب د کموالي د وجې نه او رنګ به هم داسې زیړ وي دا مختلف روایت دي خو یاره چا نه دي ویلي چې داغونه به وي دا روایت په دغې لپاره بیان کړه چې چا نه دي ویلي چې داغونه به وي په ټنډو نو دغې آیات نه د ټنډو داغونه نه ثابتېږي ځکه چې سیماهم علامې به د دې صحابو فی وجوههم د دوی په مخونو باندې په ایمان چې مخ یاد کړو که ټنډه یاد کړه مخ یاد کړه نو ټنډې ته مخ ویل شي د مخ یو برخه ده علامې به د دوی داوي فی وجوههم د دوی په مخونو باندې من اثر السجود هغه اثرات د سجدو ذالک دا مثلهم مثال د دوی فی التورات په تورات کې ومثلهم او مثال د دوی فی الانجیل په انجیل کې د صحابه او صفات په تورات او په انجیل کې بیان شوی تاسو وایو کنه سبحان الله تورات او په انجیل کې څنګه بیان شوی داسې لکه څنګه قرآن پاک ذکر کو اچھا یو نبی را روان دی چې داغه ملګری بوي او هغه ملګری به داسې وي لکه تخم چې وکري او راوشي نو چې کله تخم تیغ وکي نو هغه ډیر کمزوری وي تر دغه پیر چا سي ګوتې ورونی بس هغه خبره چې خوري شي او وچ خړيږي او میده شي اچھا د اخر نبی مبارک صحابه را روان دي او هغه مثال داسې لکه تخم وکري او تیغ راوشي او دا تیغ لګ لګ مضبوطی کیا تر دغه پیر چې ونه ته جوړ شي تر دغه پیر چې بوټي ته جوړ شي هغه بوټي بیا په همدغه تیغ باندې ولیاړ چې صحابه او صفات داسه چاول به کمزوري وي یو مسلمان بل مسلمان شوی بل صحابي شوی بل اخره کې به یو لوی جماعت جوړ شي چې د اسلام د لپاره به یو مضبوطه تناو وګرځي او واقعي چې موږ سوش واقعي چې موږ سوش کزرعن پشان د فصل اخرجا چراو باسی شطئه اغه تیغ پل فآزره بس مضبوط شي دغه تیغ د دغه فصل فاستغلظا بیا مضبوط شي او سخت شي فاستوانو ودرګي علی سوقي پخپل تنه باندې دغه بوټي يعجب الزراع هریانوي دغه تنه الزراع زمیدارانو لرا چې دا څنګه راوښ راو دمره غټه شو لیغیظ بهم الکفار د دې لپاره چې غوسور کې الله تعالی
بهم پدی صحابه سره الکفار کافر ہوتا وعد الله وعد الله تعالی دا الذين هغه کسانو سره امنو چې ایمان راوړی دی وعملوا الصالحات او نیک اعمال کړی دي منهم د دوینا مغفرتا و اجرا عظیما بخنذ او لوی اجر دی د مؤمنانو لپاره. بسم الله الرحمن الرحیم. سورة حجرات. سورة حجرات. حجرات مختلف مضامین دی پکې د نبی علیہ السلام مبارک د آداب و ذکر دی پکې چې ادب خیال ساتو او حدیبی په مقام باندې چې کله نبی علیہ السلام مبارک دا خط لیکلو د کافر سره نو عمر فاروق سے فرمایي نه نه دا ملک دا ملکا چې د کافر نه څوک راشي اب ور واپس کې او چې د مؤمنان نه څوک لاړو کافر ته هغه بنه واپس کوي دا ملکا دا شرط کې ملک. نو الله تعالی آیاتونه نازل کړي چې دا سما کو ځنې صحابه او आवाज قدرتی تیزو الله پکې چې د نبی علیہ السلام په دربار کې ناس دیو خاموش غنېګو چیرته د نبی علیہ السلام په आवाज باندې आवाज پورته نشي چیرته نبی علیہ السلام خاموش وي تیز ونه غنېګو او دا خبره د په ژوندون باندې مو او په وفات باندې مو کله چې په مسجد نبوي شریف کې دوه کسان په زور ته غنېدل عمر فاروق سے برو غختل ورته وی چې کوم ځای نه راغلی و چې پلان کې ځای نه چې کدا ځای نه تاسو نه وای راغلی او مسافر نه وای نو ما به تاسو له کوړې در کړی وای تاسو د نبی علیہ السلام په جمعات کې څنګه په زور ته غنېګو یعنی د وفات نه پسې صحابه او د خیال ساتل. یا ایها الذین آمنوا اید ایمان خواندانو لا تقدموا بین یدی الله یدی الله ورسوله تاسو مخکې مدرمو د الله تعالی نه ورسوله او رسول د الله تعالی نه د الله او د رسول نه مخکې مدرمو واتقوا الله ويرګي د الله تعالی نه ان الله بشک الله تعالی سمیع علیم خاوریدون کې او خپو ده. یا ایها الذین آمنوا اید ایمان خواندانو لا ترفعوا تاسو مپورته کو اصواتکم خپل اوازونه فوق صوت النبی برد پیغمبر علیہ السلام په आवाज باندې د نبی علیہ السلام په आवाज باندې خپل आवाज مپورته کو ولا تجهروا او تاسو جهر مکوي له د نبی علیہ السلام ته بالقول په وینا باندې کجهر بعضکم لبعض په شان د جهر د زنی د تاسو د زنی نورو د پاره کچیر تاسو په زور باندې आवाजونه وکړ نبی علیہ السلام ته ان تحبط اعمالکم اعمالون بم تباشی اعمال بم ضایع شي وانتم لا تشعرون او حال دی چې تاسو ته پته هم نه لګيږي تمام اعمال بم ضایع شي دا څومره لوی ادب او احترام دی. ها نو دا ثابت ابن قیس صحابی رضی اللہ عنہ بخاری شریف کې 4846 نمبر حدیث دی چې کله د آیات راغی ژاړي جمله پاتې شو کاله کې ژاړي نبی علیہ السلام فرمایي ثابت نه وینم ثابت خو ژاړي چلا ژاړي چې د آیات چې نازل دی د چې ما आवाज قدرتی غټ ته بز خلاړم تباشو نبی علیہ السلام مبارک جواب پسورو لګلو چې راشه رای وستو ورته چې ګورا دا خو الله تعالی هغه خلکو خي چې په زور باندې په زور ته غړيږي اتا خو دا आवाज قدرتی غټ ته هغه قرار غنادم په زور غناوي لہذا تا زندگی به ډېر خولي وي او ته به ګوره شهید کېږي او ته دا مکه داغه نه بعد دی بالکل بیا څو کاله مطلب ژوندای او اخیره کې بیا په یو جنگ کې شهید شوی. ها ان الذين بشكها كسان يغضون چې دوی ښکته کوي اصواتهم خپل اوازونه عند رسول الله د نبی علیہ السلام په وړاندې اولئک الذين دا هغه کسان دي نمتحن الله چې خالص کړي دي الله تعالی قلوبهم اغزونه د دوی. یو ترجمه. دویمه امتحان الله امتحان اغست الله تعالی قلوبهم د دوی د زړونو لتقوا د تقوا د پاره لهم شته د دې صحابه د پاره چې د نبی علیہ السلام په دربار کې اوازونه ټیټوي مغفرتون بخنه واجر عظیم او ډیر لوی اجر. ان الذين بشك هغه کسان ینادونک چې دوی اوازونه کوي تا ته من وراء الحجرات د حجرونه بهر د تا د کمرو او د انګړه نه بهر چار دیوارې نه بهر اکثرهم لا یعقلون اکثر د دوی نه پويږي زکه چې غرنی خلق دي او راشي یا محمد اخرج الینا یا محمد اخرج الینا الله پاکه چې دا आवाजونه ما کو. تفسیر جلالین څه لیکي
بل قولوا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولو انہم او کچرتا بیشک دوی صبرو صبر کڑے ہوئے حتی تردے پورے تخرج الیہم چترا وطلے ہوئے دوی تا لکان خیر لهم خاما خواہی بدا دیر بہتر دوی دا پارا اے نبی علیہ السلام پخپلا ورلرا وزا اے صحابو آوازون ورطما کو لگ انتظار کو خیر دیں نبی علیہ السلام مبارک بیا پا آرام کیوی یا پا نور مشغولتیا کیوی واللہ او اللہ تعالی غفور دیر بخون کے دے رحیم دیر رحم کون کے دے دغه ټیم کې بعد لازم سے فرمایل چې بچو هغه څوک دی چې د قرآن پاک کې الله تعالی د کور آداب ذکر کړي چې بچو هغه څوک دی چې په قرآن پاک کې الله تعالی د کاله آداب ذکر کړي چې نبی علیہ السلام چې په کاله کې آوازونه ورته ما کو اسنه چې ودی اسنه چې په نور کار کې مشغوله وي اسنه چې وحی به راغلی وي نو بیا به فرمایل چې دا نبی علیہ السلام دی چې د کاله آداب الله په قرآن کې ذکر کړي او تر قیامت پورې تلاوت کیږي حالانکه دا خو بس هغه وخت پورې خاصو خو نه د دغه لپاره چې را روان نسل پوه شي چې دا ما محبوب دی او زه د بے ادبه او پارشي باندې سخت پکېږم کنه دا خو هغه وخت خبرې خو اوس ما او ته تلاوت کیږي چې د نبی علیہ السلام شان نه سړی خبر شي یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو ان جاءکم کجرتراشی تاسو تفاسق یو فاسق بنبأ په یو خبر سره نبی علیہ السلام مبارک یو صحابی ولګلو ولید ابن عقبہ رضی اللہ عنہ ورته وی چې لاړ شه پلانکې علاقې نه زکات راوړه دای چې لاړو په دې لاره کې روان دی چې او پلانکې علاقې سره خو ما دشمنی وو الته خو ما دشمنان دي او مشکل او چې زه دې ژوندی راشه واپس راغی نبی علیہ السلام ته چې هغه خلکو زکات نه انکار وکړو بنو مستلق خلکو نبی علیہ السلام مبارک ډیر زیات خپه شو او اراده یې وکړه چې دغه خلکو سره څه وکړي جهاد وکړي چې کله خلک خبر شول ځواب یې راولګلو چې ارمان دی چې تاسو څوک راغلي وای مونږ به ډیر عزت کړی وای مونږ له خو هېڅوک هم نه دي راغلي نو بیا الله تعالی وفرمایل اے مؤمنانو که چېرته راشي تاسو ته یو فاسق بنبأ په یو خبر باندې فتبینوا نو تاسو تحقیق کو د ځان نه خبرې ما کو ځان نه چا پسې ټوپک او تمانچه ما راخلو توره ما راخلو تحقیق کو چې آیا دا خبره د ما پسې کړې دو او که نه وضاحت کو نن خو ما تعالی څوک راشي بس وایي چې بالکل ته ټیک یې نو هغه یې چې رښتیا را رسېږي درویغو کلي ویران کړي نو کلم چې یو فاسق سړی تعالی راغی تا خبره داسې دو عمل پې ما که تحقیق یې وکړه دا د الله پاک د قرآن پاک بیان دی فتبینوا نو تاسو تحقیق کوئ ان تصیبو چې ورسېږي قوما یو قوم ته بجهال ان تصیبو چې تاسو ورسېږئ قوما یو قوم ته بجهالة په ناپوهتیا سره فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین بس تاسو به وګرځېږئ په هغې څه باندې چې تاسو یې کوئ نادمینه پښیمانه واعلموا او پوه شئ ان فیکم بېشکه په تاسو کې رسول الله تعالی دی لو یطیعکم که چېرته تاسو خبره ومنئ لو یطیعکم فی کثیر من الامر که چېرته تاسو خبره ومنئ د دغې فاسق فی کثیر په ډېرو خبرو کې من الامر د امر نه لعنتم نو خامخا تاسو به په مشقت او په تکلیف کې وغورځېږئ ولکن الله او لیکن الله تعالی حببا غوره کړی دی الیکم الایمان تاسو ته ایمان وزینه او ښایسته کړی دی دا ایمان فی قلوبکم د تاسو په زړونو کې وکره الیکم الکفر او ناخوښ کړی دی الله تعالی د تاسو دپاره کفر والفسوق او فسق یعنی گناهونه کبیره والعصیان او گناهونه اولئک دغه کسان هم الراشدون هم دوی هدایت مندون کی دی فضلا من الله دا فضل دی د الله تعالی د طرف نه او نعمه او نعمت دی والله او الله تعالی علیم خپوه دی حکیم ډیر د حکمت والا دی یو دوی ډلې ناستې وي او عبد الله ابن ابی ابن سلول منافق یا یو منافق هغه ځنې اشعار وي هغه شعرونه یې ویل چې کومو شعرونو په وجه باندې د اوس او د خزرج په منځ کې یا د نورو کافرانو په منځ کې چې اوس مسلمان شوي دي په خوا باندې جنګونو ذکر وکړ نو چې هغه شعرونه یې ویل د دغې مسلمانان چې اوس مسلمانان دي خو هغه پخوانۍ بدي ور یاده شوه چې هغه بدي ور یاده شوه نو په محفل کې دواړه ګروپ هم ناست دي دواړه مسلمانان دي
خو دغه منافق دا شی وکړو نو دواړه راپورته شول او نږدې وه چې ډېره وژنه او قتل پکې شوی و. نبی علیه السلام چې خبر شو زر راغی ورته چې ګوره چې کلمه مو ویله او مسلمانان شو اوس هغه خبرې څه له یادوو. نو دا ټول کار دغه منافق کړی ځکه چې دا هغه پخواني شعرونه بیانول د خلکو منځ کې. وان طائفتان که چېرته یو دوې ډلې من المؤمنین د مؤمنانو نه نقتتلو خپل منځ کې جنګ وکړي فاصلحو نو روغه راولو بینهما د دغې دواړو ډلو په منځ کې فإن بغت که چېرته بغاوت وکړي احداهما یو د دې دواړو نه علی الاخرى په دې بله باندې فقاتلوا التي نو تاسو جنګ وکئ هغې سره تبغي چې هغه ظلم کړی دی حتی تر دې پورې تفیء الی امر الله تر دې پورې چې رجوع کی هغه امر د الله تعالی ته فإن فاءت که چېرته رجوع وکړه فاصلحوا نو روغه راولئ بینهم د دې دواړو په منځ کې بالعدل په عدل باندې واقسطوا او تاسو انصاف کوئ ان الله بشک الله تعالی يحب المقسطین محبت کوي انصاف کوونکو خلکو سره. انما المؤمنون بشک مؤمنان اخوه رونه دي فاصلحوا نو تاسو روغه راولئ بین اخویکم د خپل ورونو په منځ کې واتقوا الله او ویرګئ د الله تعالی نه لعلکم ترحمون د دې دپاره چې په تاسو باندې رحم وشي. د یوه رکو پاتې و دا بویې بیا هغه صورت بل شروع کېږي. یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو لا یسخر ټوکې د نه کوي قوم یو قوم من قوم د بل قوم پورې عسا نږدې ده ان یکونو چې وي خیرا منهم ډېر بهتر منهم د دې بل قوم نه. نو ځینې کافرانو به د بلال صاحب صہیب صاحب ځینې نور صحابه کرام پرې ډېر خندل. ځینې کافرانو به خندل د چا پورې مؤمنانو پورې. هغه مؤمنانو حالت څه په دغې لتو کې به پیوندونه وو او ابو جهل خو کې دا ویل چې که الله ته تاسو نږدې وای پکار دی چې مالدار پیدا کړي وای. دا نن سبا د ځینې مالداره خلکو هم دا سوچ دی او دا بالکل د ابو جهل سوچ دی. دا بالکل د ابو جهل سوچ دی چې که چېرته هغه خبره الله ته تاسو نږدې وای ابو جهل به وي نو تاسو پکار دی چې مالدار پیدا کړي وای. حالانکه دغه ته نه ګوري چې نبی علیه السلام مبارک به څه فرمایل خدای مالا ژوند د مسکینۍ راکړي وفات مکی په مسکینۍ حالت کې او په ورځ د قیامت باندې به مسکینانو په ډله کې راپورته کړي. دا به د نبی علیه السلام دعا وه. کنې جبرائیل علیه السلام له راغی الله فرمایي دا صفا مروه به د سرو زرو شي. چې نه یا الله بس زه دا غواړم چې یوه ورځ یې خورم او یوه ورځ نه چې په کومه ورځ یې خورم چې د تا شکر ادا کوم په دا ماله اجر راکړي او چې په کومه ورځ باندې خوراک څه نه وي چې زه صبر وکم چې په هغې ماله اجر راکړي. د نبی علیه السلام دا طریقه وه. ولا نساء او نه زنانه من نساء د نورو زنانو پورې د ټوکې مه کې آسان نږدې ده ان یکن چې وي خیرا ډېرې بهترې منهن د دې اولونه. ولا تلمزو او تاسو عیب به لټوئ انفسکم په خپلو ځانونو کې. څه مطلب په بل کې چې عیب ولټل خپل ځان کې لټئ. ولا تنابزو او تاسو مرابلئ خلق بالالقاب په غلطو الفاظو باندې په غلطو نومونو باندې. بئس الاسم الفسوق ډېر بده نامه دو الفسوق. الاسم الفسوق هغه بده نامه یعنی بئس ډېره بده دو الاسم الفسوق هغه نوم الفسوق چې د ګناه والا هغه نامه چې د ګناه والا. بعد الایمان رستو د ایمان نه ومن لم یتوب هغه څوک چې توبه ونه باسي فاولئک نو دغه کسان هم الظالمون هم دوی ظالمان دي. یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو اجتنبوا تاسو پرهیز وکئ کثیرا من الظن د ډیرو ګمانونو نه غلط ګمانونه پچا باندې ما کو چې یقین درته نه وي حاصل. ان بعد الظن بشک ځنې ګمانونه چې دي اسم دا ګناه دو. ولا تجسسوا او تاسو جاسوسي ما کو د یو بل خبرې موړو راوړو د فساد په نیت باندې جاسوسي ما کو. ولا یغتب او غیبت ما کو بعضکم ځنې د تاسو بعد ځنې نورو لرا غیبتونه ما کو. ایحب آیا خوخوي احدکم یو د تاسو نه ان یاکل چې اخری لحم اخیه هغه غوښې د خپل ورور میتن چې مړوي د مړ ورور غوښې تاسو کې څوک خورو او کنه یا لنی خورو نو بیا غیبت ما کو ځکه چې غیبت د ما په نزد داسې دی لکه تاسو د مړ ورور غوښې چې خورو. فکرهتموه نو تاسو ناخوښ ګڼئ هغه غیبت د چا بیان کول د په پشیشه
داسې بیان کده د په مخ کې وشي دی په بد مني د چا بیان کول د په پشیشا داسې بیان کده د په وړاندې وشي نو دی په بد مني واتقوا الله ويرګ د الله تعالی نه ان الله بشک الله تعالی تواب خطوب قبل ان کې رحیم ډیر رحم کوون کې یا ایها الناس اے خلق انا خلقناکم بشک مونږ پیدا کړی تاسو من ذکر و انثى د یو مذکر نه چې آدم علی السلام دی و انثى او مؤنث نه چې حوا بی بی علیها السلام وجعلناکم او مونږ ګرځولې تاسو شعبا غټ غټ قومنا وقبائل او واړه واړه قومنا لتعارفوا د دې لپاره چې تاسو خپل منځ کې سره او پیژنو دا د دې لپاره کوم ځای پاکستان کې کوم ځای خیبر کې کوم ځای لوړګي کې کوم ځای افریدای مزخخه وګوره څومره معلوم شو څوک وی څومره لري نه معلوم شي هر سړی د پیژن چا بالکل دا نو الله پاکه چې دا څوره لوی انعام دی دغه تاسو سوچ وکړو کنه هر سړی برو الله پته وای هر سړی دنیا په هر کونج کې څوپیو تعالی خپل ایڈریس درکړی ته ورتلای شي خدا ایڈریس کنه موږ بچکړای مثال په تور ما یو سړی سره کار دی په شنوار وته خلو شنواری خو غټ شنواری دا خیلونه نه وای او دا کلو نامې نه وای او دا تپې نه وای دا خو بیا کیسه ویرانه نو الله پاک دغه غونډه خبره تنظیم کړی موږ دا ځنې خبره ته سوچ نه ان اکرمکم بشکا اغه ډیر عزتمن پتا سو کې اند الله د الله تعالی په نسبت نه اتقاکم اغه ډیر پرهیزګار پتا سو کې دی تقوا ډیر خپل شی دی الله پاک موږ تاسو دغه تقوا په صحیح مانو کې نصیب کړي الله یې چې ماته عزتمن متقی سره دی ان الله بشک الله تعالی علیم خبو دی خبیر خبردار دی قالت الاعراب ويل بباند چانو آمنا مونږه ایمان راوړی دی بني اسد قبیله والا بویل قولور تو فرمائے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم تؤمنو تاسو ایمان نه راوړی لیکن قولو یا تاسو اسلمنا چې مونږه اسلام راوړی دی اسلام هم راوړی دی خو ایمان هم نه راوړی ظاهری عملونه کو منځ او دس روزه او زکاتونه خو الله او دا رسول په صحیح مانو کې نه مانو ایمان د زړه سره تعلق ساتي او اسلام پنځبینا در کې شتا خو ایمان در کې نشته نو ایمان هغه یقین ته چې پامنتو بالله کې کوم دا او شی نو ذکر دی چې په دې باندې به یقین کې ولما يدخل الايمان في قلوبكم او تروسه پر نه داخل شوی ایمان د تاسو په زړونو کې وین تطیعو کچ تاسو اطاعت کوي د الله تعالی او رسوله رسول د الله تعالی لا يلدكم من اعمالكم شيئا کم بن کې الله تعالی د تاسو د اعمال نه څه شي ان الله بشک الله تعالی غفور ډیر بخون کوي رحیم ډیر رحم کوون کوي انما المؤمنون بشک مؤمنان الذين هغه کسان امنوا چې ایمان راوړل بالله په الله تعالی باندې ورسوله او پر رسول الله تعالی باندې ثم لم يرتابوا بیا دوی شک نه کړي وجاهدوا دوی jihad کړي نه به اموالهم په خپل مالونو سره او انفسهم او په خپل نفسونو سره فی سبیل الله په لار د الله تعالی کې د الله د رضا لپاره اولئک دغه مجاهدین هم الصادقون دوی رښتیا وایونکي دي قل تو فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتعلمون الله بدینکم آیات سو خودنه کوي الله تعالی ته د دین خپل والله او الله تعالی علم پویږي ما پاغه زبانه په سماوات چې پاسمانو کې دي و ما هغه څه په الارض چې پسمکو کې دي والله او الله تعالی بكل شیء علیم پاریشی باندې خپو دی یمنون علیک دوی احسان کوي پتا باندې اے نبی علیہ السلام ان اسلموا چې دوی مسلمانان دي قل تو فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تمنو تاسو احسان ما اړوي علی په ما باندې اسلامکم د خپل اسلام اذن سړی چې روزګار مزګاری برابرۍ بعد 15 وخت جمعات نه منډي وای او چلګي روزګار هغه شي مړای سي کوي خدا منځونه چکو والا چدا ورکنه مانځه ته څه ویلې دي نو الله پاک نبی علیہ السلام ته یہی چې نبی علیہ السلام دغه منافقانو ته وایي چې دا د خپل ایمان او اسلام په ما باندې نشان نه اړو نو کوم یو سړی چې کوم عبادت کی پکار دي چې د الله د رضا لپاره وکي نه دغه لپاره چې ما روزګار خې ضرورت تاجدم کم او چې ما روزګار خراب شي نو زب پر زم نه کم نو احکامات او احسان چې د الله اړول نه پکار بلکې دا په موږ باندې د الله احسان دی چې موږ دته ودرېګو د عبادت بل الله بلکې الله تعالی یمنو احسان کړی دی علیکم پتا سبحانه ان هداکم للایمان چې لیاره خود له تاسو ته ایمان ته دا څوره لوی خبره ده
ان کنتم صادقین کچرته تاسو صادقان او رښتونی ان الله بشک الله تعالی یعلم پویږي غیب السماوات پاغه غیب د اسمانونو باندې والارض او پزمکو باندې والله او الله تعالی بصیر خلیدون کړي بما پاغت